دا سوال خامخا را پیدا کیږي چې عمران خان په جیل کې دی او هغه سره د ملاقات اجازه ولې نه ورکول کیږي. که تاسو وګورئ د پاکستان په جیلونو کې ډېر خطرناک قیدیان پراته دي، هغوی ته سزاګانې ورول شوي دي، خو د هغوی نه د ملاقات حق نه دی اخیستی شوی. د هغوی وکیلان او د هغوی د کورنۍ خلک چې کوم دي نو هغوی سره په مختلفو په مخصوصو ورځو باندې ملاقات کوي. او زه نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت دا کوم یو قانون روغ کې دی چې په جیل کې یو سړی پروت دی، هغه ته سزا اورول شوې ده او هغه سره تاسو خپل د کور خلک او یا د هغه وکیلان د هغه ملاقات ته نه پرېږدئ. لکه دا خو بیخي د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده او یقینا که یو سړی په پاکستان په آئین باندې یقین لري، په بنیادي انساني حقوقو باندې یقین لري، نو هغه پکار ده چې دا خبره وکړي. لکه زموږ د پاکستان تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته، زه د یو صحافي په حیثیت باندې خبره کوم، خو خبره حق کول پکار دي چې عمران خان سزا شوی دی، ټیک ده، بد سزا شوی دی یا سم سزا شوی دی یا غلط سزا شوی دی، دغه سره زموږ څه کار نشته، خو هغه سزا شوی دی او هغه په جیل کې دی. لہذا د جیل د قانون مطابق هغه دا حق لري چې په هفته کې د 2 ورځې هغه سره د هغه نږدې خپلوان او د هغه وکیلان ملاقات وکړي. دا ډېره ضروري ده او که په دې باندې عمل نه کیږي نو دا خو داسې شو لکه چې بیا یو قسمه د هغه نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نو په دې خبره باندې لږ سوچ کول پکار دی چې سبا بیا د بل چا نمبر هم راتلی شي او هغه سره هم بیا داسې کیدی شي. عمران خان هم په خپل وخت کې خپل مخالفینو سره دا کارونه کړي دي او ښې نه دي کړي، بدې کړي دي، خو موږ دا وایو چې لکه عمران خان که یو بد کار کړی دی نو موجوده حکومت ولې هغه بد کار کوي او هغه تکرار کوي. لہذا د پاکستان حکومت له پکار دي چې عمران خان له خپل بنیادي انساني حقوق ورکړي او د هغه چې کوم بنیادي انساني حق په دې وخت کې دی نو لومبی حق خو د هغه دا دی چې پکار دی چې هغه سره د هغه کورنۍ او د هغه وکیلان په هفته کې 2 ورځې ملاقات کوي او د هغه کورنۍ او د هغه وکیلانو ته هم زموږ دا خواست وي چې ځان سره د جلسې جلوسونه نه راولي او په خپله د ورزي د یو څو کسانو نومونه دې ورکوي او هغه سره د ملاقات کوي. او که دا فرض کو د پاکستان حکومت نه کوي نو دا بیا ښکارا د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده او دا بیا سیاسي انتقام کې راځي.